لکه ډېر خلک وایي چې مفتي صاحب په دغه کې دغه شوی نه، دا خبره دروغ ده. دا خپل زوی ویشتی دی او زوی د نشور سره منې کولو او دی وویشتو. نور څه د ده په سر باندې ما سره دلشاد خاکسار خبرې وکړي. تاسو حوصله وکړئ که نه جي حوصله وکړئ. سراج مړ ته خبرې وکړه نشم. د ده او د زوی خپلو کې معامله وه، خو انکې ده ووایي چې وایي ما خپل زوی چې کوم دی ما نشې نه منې کولو او زه یې ځکه وویشتم. جي حقیقت دغه دی. دلشاد بھائی به تاسو ډېر ملګري پیژنئ. دا د مفتي منیر شاکر صاحب یو خاص کس و. هغوی سره ډېر زیات خدمات کړي، په هر ځای کې ورسره ولاړو. خو چونکې د هغوی دا واقعه راله، مونږ نوښار نه رالو، مونږ وی خو څنګه مونږ اورېدلي خو هغه دروغ و. حقیقت دا و چې دی خپل زوی ویشتی او اوس داسې ټایم رالو چې ته خپل زوی ته نصیحت هم نشې کولی چې دا کار مه کوه. زوی هم په نشو کې مبتلا و، صرف د خپل پلار منع کولو کوشش کولو، په هغې په ټس کې دا زوی چې ولګېدو نو خپل پلار یې وویشتو. د هغې سره د دلشاد صاحب زندگی دنیا نه ختمه شوه. نو دغه یو حقیقت و ستاسو مخامخ مو راوستله. دوستانو د خاکسار صاحب د مرګ خبر چې کوم دی هغه په بله طریقه باندې خور شوی دی. د هغې حقیقت څه دي، ورونه را سره ولاړ دي، دی به ورته ټول حقیقت ووایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوشل میډیا باندې یو خبره چلیږي، تاسو دویمه خبره وکړه. د دوی د مرګ واقعه څنګه راغلی، زموږ کتونکو ملګرو ته ووایي. جي داسې خبره ده چې دا پلار زامن دي. دا ستا او دا ځای کوم ځای دا لګي؟ دا مونږ ورمړ بالا خټوکو پل سره نږدې جنازګاه کې 6:30 بجې دي. صحیح دی. په داسې کچوش یې لکه دا مخه خالي کوي که نه، دا کسان ورته دا مخه خالي کوي. مونږ یې د نږدو نه رالو. ولې ور وانه یار